سجده سهو نه بعد درنه غلطي وشوله نو آیا دغه مخکینی سجده سهو کافی ده د دې غلطۍ دپاره که نه دا خو تا نه د هغې نه وروسته بله غلطي وشوله نو آیا په تا باندې بله سجده سهو راله دلته مسله څنګه ده لکه د سړي نه د سجده سهو نه پس داسې غلطي وشوه چې په هغې هم سجده سهو لازمیږي نو آیا په ده باندې بله شته دی که نه دغه یوه سجده سهو را دغه وروستۍ غلطۍ دپاره هم کافي ده یوه مسله خو دا ده بله مسله دا ده چې سجده سهو کله ته کې نو طریقه دا ده چې په تا لازم شوی ده نو په آخري قاعده کې تردهو چې مونځ وی یو طرف ته سلام واړې نو دوه سجدې به وکړي پوره تحیه به ووی خو که یو سړی خیال نه دی او د ابدهو نه واوړېدو د له سجده سهو کول پکارو په ابدهو به سلام د ګرځو دی د ابدهو نه واوړې درود شریف یې مو یو دعا اللهم ربنا تر سلامه پورې ورسېده او دته بیا ور یاد شو چې هلکه په ما خو سجده سهو لازم وه او ما له خو په ابدهو باندې سلام ګرځول پکارو نو دلته ګوره دنه دا غلطي وشوله نو آیا دلته اوس مسله څنګه ده دوه مسلې شوې درېیمه مسله دا ده چې د سجده سهوې دا دواړه سجدې نه دي دا واجب دي د سجده سهوې دواړه سجدې واجب دي که چا یوه سجده وکړله او یوه ترې نه پاتې شوه نو دلته اوس مسله څنګه ده آیا دا سجده سهو وشوه که نه دا مونځ وشو که ونه شو دغه شان چې کوم دی بله مسله دا ده که سجده سهو لازم نه وه په یو کس یعنې داسې غلطي ترې نه وشوې چې په هغې سجده سهو لازمي خو ده په خپل خیال کې وګڼل چې ګینې په دې سجده سهو شته نو آیا په دغې سره د ده مونځ سجده سهو نه وه او ده وکړله نو اوس دلته د مانځه څه حکم دی نو دا به یا امام وي او یا به ځان له مونځ کوونکی وي نو دې کې اوس مسله څنګه ده نو ګوره اوله مسله خو دا ده که سجده سهوې نه پس د سړي نه غلطي وشوله که نه مثال به زه تاسو له درکړم یو سړي سجده سهو وکړل نو د هغې نه پس خو به دی ډایرکټ التحیاتو شروع کوي تر عبدهو و رسولو بیا به درود وایي خو ده ډایرکټ درود شریف شروع کو نو ګوره سجده سهو پسې ډایرکټ د التحیاتو تر عبدهو لوستل دا واجب وو دا د ده نه پاتې شو ډایرکټ یې درود شریف شروع کو ټیک شوله نو دلته د ده نه واجب پاتې شو نو دا غلطي خو سجده سهو نه وروسته راله نو اوس به دی څه کوي نو دغه یوه سجده سهوه چې کومه ده وکړله دا د دې وروستۍ غلطۍ دپاره هم کافي ده که د ده نه مخکې یوه دوه درې څلور پنځه مختلف غلطۍ شوي دي او د سجده سهوې نه وروسته هم د ده نه داسې غلطي وشوه چې په هغې سجده سهوه راځي نو صرف دا یوه سجده سهوه د مخکینو غلطو دپاره او د وروستنۍ غلطۍ دپاره کافي ده بلې سجده سهوې ته ضرورت نشته او نه بیا مونځ کولو ته ضرورت شته د یو مسلې جواب خو دا شو بله دا شوه چې سجده سهوه خو به په عبدهو باندې به سلام ګرځې او ته د عبدهو نه واوړېدلې درود شریف دې مو ویل اللهم ربنا تر سلامه ورسېدې اوس در یاد شو نو اوس به په هغه ساعت باندې یو طرف ته سلام واړې او دوه سجدې به وکړي او پوره التحیاتو په اللهم ربنا به سلام وګرځې بس هېڅ فرق په مانځه کې نه دی راغلی مونځ وشو جي د درېیمې مسله چې کومه ما وکړله چې د سجده سهوې دا دواړه سجدې چې کوم دي نو دا واجب دي اوس که چا په غلطۍ کې یوه سجده وکړه او یوه یې پرېښوده نو دلته مسله څنګه ده نو ګوره دواړه سجدې څه دي هغه لازم دي د سلام وګرځو ته پته ولې چې هلکه ما خو یوه سجده وکړه او یوه خو ما نه پاتې شوله نو دا مونځ چې کوم دی په دقه ټیم کې واپس راګرځول چې د مانځه لکه مثلا د ماسپښین مونځ دی په هغې کې غلطي راغلې وه نو چې د ماسپښین مونځ ټیم لا تیر نه وي که نه نو په دقه وخت کې راګرځول دا واجب دي او که نه د مونځ ټیم تیر شو نو مونځ شوی دی خو سره د نقصان نه دا د درېیمې مسلې جواب شو څلورمه مسله دا وه که سجده سهوه لازم نه وه او ودې کړه داسې غلطي نه وه زمونږ خلک اکثر په وړو وړو خبرو سنت تې پاتې شوي په هغې هم سجده سهوه کوي ټیک شوله نو سجده سهوه لازم نه وه او تا وکړه نو ګوره ته به یا امام یا به ځان لمونځ کې نو که امام سجده سهوه وکړه او لازم پې نه وه نو ګوره ورته د امام هم مونځ شو د امام مونځ شو واپس راګرځولو ته حاجت نشته او کوم مقتدي چې ورسره سر نه تر اخره پورې ولاړ دی د هغه مونځ شو خو ګوره دلته د پوینټ خبره یاد ساته کوم مقتدي که وروسته راغلی رکعت دوه درې څلور دي تلي او د امام سره دقه سجده سهوه وکړله د ده مونځ باطل شو د مونځ فاسد شو دی به مونځ بیا کوي دلته په امام سجده سهوه نه وه او هغه سجده سهوه وکړله نو د هغه مونځ هم ټیک شو چې کوم مقتدیان ورسره سر نه اخره پورې ولاړو د هغې مونځ هم ټیک شو خو که چا نه رکعت تللی او د امام سره دقه سجده سهوه وکړه چې کومه په امام لازم نه وه نو د ده مونځ خراب شو دی به مونځ بیا کوي او که نه ته ځان له ولاړ وي او داسې غلطي وه چې په هغې سجده سهوه نه وه خو تا وکړله نو ستا مونځ ټیک دی او د مونځ اعادې ته او مونځ واپس راګرځولو ته ضرورت نشته دا څو ضروري مسلې د سجده سهوې په باره کې پاتې وي او شاید چې نور هم پکې څه خبرې وي هغې تاسو بیا تپوس کولی شئ او که مخې ته پکې نورې خبرې راتلې نورې به هم کوو ستاسو به همت دا وي چې د ملګرو سره شیر کړئ ډېرو خلکو ته د دې پته نشته ناخبره دي نو تاسو ته به هم الله اجر درکوي موږ ته به هم راکوي وصلی الله علی النبي الامین